الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د الحاد درسونه روان دي. مخکنی درسونو کې وضاحت وشو د مذهب وضاحت موږ کو چې مذهب څه ته وایي. د مذهب په باره کې موږ بعضې فلسفه او اقوال هم پیش کړو. ځکه چې موږ دهریانو لکه جواب کوو نو موږ سره پکار دی چې د فلسفه او اقوال موجود وي. د مذهب په باره کې هغه موږ وضاحت وکړو. زموږ چې کوم نن د درس عنوان او خلاصه ده نو د عهد قدیم په ټوله زمانه کې مذهب غالب پاتې شوی دی. مولوي صاحبانو عهد قدیم کومه زمانه وه؟ دا مولوي صاحب 15مې صدۍ نه پس 15مې صدۍ پورې زمانه چې وه د قبل مسیح نه واله تر د 15مې صدۍ پورې دا پکې بند کې به آواز به دغه راځي په لاسپیکر به هم ټیک ومو بیا اکثر آواز صحیح نه ریکارډ کېږي، شور پکې راځي. عهد قدیم د قبل مسیح نه کومه زمانه چې تېره شوې د 15مې صدۍ پورې زمانه ته څه ویله؟ عهد قدیم ویله. نو په دې ټوله زمانه کې مذهب څه غالب و؟ یورپي معاشره باندې او په ټوله دنیا باندې د 15مې صدۍ نه واله تر د 1900 پورې کاله پورې 19مې دې ته نشاط ثانیه ویلې کېږي. دې وخت کې بیا د فلسفې را پیدا شولې. دې وخت کې بیا د فلسفو او د مذهب خپلو کې ټکراو راغی. نو په دې نه وروسته بیا څه شو؟ د یورپي معاشره کې مذهب په همیشه په مزه د خلکو د ژوند نه وتلو داسې وخت راغی چې دا فلسفې پې غالب شو، مذهب پکې معدوم شو. دا د هغوی خبره کوو. اصل کې جدید الحاد چې را پیدا شوی هم دی دا د مغرب نه را پیدا شوی مولوي صاحبانو. نو ځکه موږ وایو چې مذهب هلته اوس موږ چې وایو چې مذهب غالب و دلته اوس هم الحمدلله مذهب غالب دی. اسلامي ملکونو کې مذهب هم څه شی دی؟ غالب دی. د مذهب خلاف څوک سرغړونه نشي کولی. د مذهب خلاف څوک ګستاخي نشي کولی. که څوک داسې ګستاخي دی کوشش کوي، دا یورپي معاشره هغوی حکومتونه هغوی کوشش کوي چې د مسلمانانو څه وکړي، هغوی جذبات مجروح کړي، هغوی د نبي علیه السلام په شان کې بې ادبي کوي، دغه شان ته کې مقدساتو باره کې بې ادبي کوي. خو بیا ورته هغې رد عمل موږ ښیو. موږ بیا پر مثال دونه مینه ده د الله او د الله د رسول سره چې بیا موږ زموږ عوام راوځي او جلسې او جلوسونه وکړي. نو هغوی ته پته ده چې هلکه دوی اوس هم الحمدلله مذهب په دوی کې څه دی؟ غالب دی. نو زموږ چې کوم د نن درس عنوان دی دغه خبرې به کوو چې مذهب غالب پاتې شوی. او بیا دوی وایي دا یو اعتراض هم راځي چې یاره مذهب همیشه د څه شی دی؟ د ترقۍ د لارې رکاوټ او خنډ دی او مذهب ډېر ساینسدانان پانسي کړي دي. نو موږ ورته دا خبره خو ستاسو صحیح ده، خو خود ساخته مذهب عیسایت دا پانسي کړي دي. اسلام اوسه پورې یو ساینسدان هم نه دی پانسي کړی. پانسي کړي چې دي چا پانسي کړي دي؟ همدې ستاسو خپلو عیسایانو پانسي کړي. ځکه ستاسو د بایبل نظریه وه هغه د جدید ساینس نه خلاف و، نو خامخا مې پانسي کول. دا عبارت پولیس بیا و نو هغه مخکې به نور به خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. عهد قدیم وضاحت. د عهد قدیم په ټوله زمانه کې مذهب غالب پاتې شوی دی. د هغه زمانه ده کومه چې قبل از تاریخ نه شروع ده د قرون وسطی اخري صدۍ پورې ده، یعنی د 15مې صدۍ پورې زمانې ته عهد قدیم وایي. د عهد خصوصیت دا دی چې مذهب ته خاص اهمیت پکې حاصل و. او که قدیم یوناني مذاهب او که بت پرستی مذاهب او که ستاره پرستی مذهب یا آسماني مذاهب او یا نور مذاهب د 15مې صدۍ پورې مذهب غالب و. د 15مې صدۍ نه واخله تر 12مې صدۍ پورې زمانې ته عهد نشاط ثانیه وایي. دا هغه عهد دی چې د دین د جدید الحاد ابتدا شوی ده. مسلمانانو د دې ځینه ګوره جدید الحاد تاسو ته مد مقابل چې اوس کم سړي دي که نه، کم خصم دی، کم فریق تاسو ته مقابل دی، هغه کم نه د دغه وخت نه د جدید تاسو ته به دا تاریخ معلوم وي مسلمانانو چې د څه شی نشاط ثانیه عهد جدید نه د 19مې صدۍ نه څه شوه بس ابتدا وشوه. نو دا اوس 400 کاله وشو. 400 کاله وشو چې دا فلسفه شروع شوه په مزه یورپ ټول والو. د 19مې صدۍ د وس نه واخله در زمانې 2000 کاله پورې د مغربي فکر دریم دور ته عهد جدید وایي. په دې کې د الحاد فلسفه خوره شوې ده. ملزمان دا به نه سبا تپوس کوم. په زمانه د عهد قدیم کې د مذهب د ګستاخۍ په جرم ډېر فلاسفه قتل شوي دي. اول سقراط دی، دا قبل مسیح تیر شوی دی. دته د مذهب په جرم کې پانسي ورکړل شوې وه. د قبل مسیح کې د هغوی هم د دغه قایلو د دیوتاګانو قایلو هغوی چې کوم عقیده او نظریه وه
د پکې پر دوی ویل چې یاره دا خو کېدی نه شي چې یاره دا انسان تاسو په خپل لاس باندې دا کاڼو بوټونه جوړ کړي دي او د دې عبادت کوئ نو د هغه وخت چې کوم حکومت و هغه په ده باندې جرم ولګو چې ته زموږ عقاید خرابې نظریه خرابې نو بیا څه وکړو نو بیا دا څه کودلی بیا زهر ورکړو بیا دا یې قتل کړو دا سقرات قبل مسیح تیر شوی دی دا د مذهب په جرم کې قتل شوی دی ګلیول په نوم باندې دا فلسفي چې دا اوس تیر شوی دی د سیارو د گردش په باره کې قبل مسیح دوه نظریې موجود وي یوه نظریه د بطلیموس وه هغه ویل چې ځمکه د کائنات مرکز دی او دویمه نظریه د پیثاغورس وه چې ځمکه او نورې سیارې د لمر نه ګر چاپېره ګرځي د بایبل نظریه هم د بطلیموس په شان وه چې ځمکه د کائنات مرکز دی خو کله چې جدید فلاسفو تحقیق وکړو هغو د پیثاغورس نظریه صحیح وه چې ځمکه د کائنات مرکز نه دی نو په دې کې ګلیول باندې چرچ الزام ولګو مولوي صاحبانو وایي تاسو بدعتیان هستئ تاسو څه وکړو بدعت هم ایجاد کړ ځکه د بایبل د نظریې نه خلاف نظریه پیش کوئ نو هغه ته د عمر قید سزا ورکړه ولې پانسي کولی نه شو ځکه د دې وخت کې دغه موجود و څه دې وخت کې محبین موجود و دې وخت کې بغاوت شروع شوی د مذهب نه دې وخت کې د چې کومه نظریه پیش کړي د ټیک د مذهب بیا هم غالب وکړي خو د دا قتل نه کړی شو نو څه کو عمر قید سزا ورکړه چې په حقیقت کې په کال 1442 کې وفات شو د دې جرم دا و چې دې دا نظریه پیش کړې و چې ځمکه د کائنات مرکز نه دی د بایبل نظریه ده چې ځمکه د کائنات مرکز دی نو په دې باندې د بدعت الزام ولګو نظریه پوسټ ماډرنیزم د شلمې صدۍ نظریه ده چې دې ته نوم ورکړی د پوسټ ماډرنیزم دوی وايي مذهب هم څه اصول لري دا وضاحت مخکې تیر شوی دی او الحاد هم څه اصول لري دا ټول غلط دي یوه نظریه هم صحیح نشته دی نظریه چې بس دا به غلطه وي چې خوښه وي هغه کوه او خپل خواهشات پوره کوه دا قدیم نه مخکې الحاد غالب نه و مولوي صاحبانو دا عنوان دی د عهد قدیم نه مخکې الحاد څه دا غالب نه و مولوي صاحبانو دا اوس غالب شوی دی اوس ګوره چې استاد اسلام معاشرې ته دا رادنه شوی چې داسې یو د ژوند د تیرولو ټول اصول ورسره موجود دي نو چې ستا مسلمان دهري کېږي نو بیا به نور مذاهب والا بس د عهد قدیم نه مخکې الحاد خو بالکل موجود نه او که موجود به و نو هغه انفرادي سطح باندې و یعنی داسې مجموعي سطح باندې نه و موجود اوس دلته سوال لازم مولوي صاحبانو چې جدید الحاد بیا څه څیز دی ته وایې که نه چې دا جدید الحاد خو د پخوا زمانې نه را روان دی وقالو ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر من خو چې فنا کېږو که موږ له ژوند ملاوېږي دي خلکو به ویلې دا خو د زمانې د ګردش په وجه باندې موږ څه کېږو موږ پیدا کېږو موږ ختمېږو دا خو پخوا نه موجود و خو ستا مد مقابل چې کوم جدید الحاد دی دا سوال لازم چې جدید الحاد څه شی دی د دې پیژندل دا ضروري ځکه چې تا جدید الحاد وپېژندو نو بیا د مقابله ته کولی شي جدید الحاد پیژندل ضروري دی اول جدید الحاد د جدید دور ایجاد دی د جدید دور ایجاد دی چې الحاد یو عقیده وګرځېده او دا اوس یو مستقل جدید دور د څه وخت نه شروع شو اوس موږ ویلو د 18مې صدۍ نه مولوي صاحبانو جدید دور شروع شوی ګوره ایښ کېنئ ګوره سبق پر نه ورمږدي بیا چې کوم ځان او دا اوس یو مستقل مذهب جوړ شو یو دعوت جوړ شو او نور مذاهب خپل مد مقابل په باطل باندې ګڼي او مناظرې ورسره کوي د ماهرین سماجیات ماهرین سماجیات وایي چې په دنیا کې څونه خلک دهریان دي مولوي صاحب بیا به خپې دا شانته یو عرب سلوی کروڑه پر مثال په چین کې دي دا وایي مطابق یو عرب انسانان ملحدین دي چې د ټولې دنیا د آبادی په فیصله جوړیږي د ټولو نه زیات ملحدین په چین کې دي چې تقریبا 30 کروڑه انسانان ملحدین دي حواله الحاد از دایره المعارف دویم جدید الحاد د مغرب نه راوچت شوی دی مکان کم ځای نه راوچت شوی دی هغه کم ځای نه شوی دی د مغرب نه څنګه چې الحاد په 18مې صدۍ نه شروع شو ځای کم ځای دی دنیا دې د کم ځای نه د کومې معاشرې نه راوتې دی د مغرب دی څنګه چې مغرب خپل ایجاد کړی شوي څیزونه ټولې دنیا ته ورسول هم داسې الحاد هم ورسو اول د مغربي دنیا ژوند پیژندل ضروري دي تاسو پیژندل مولوي صاحبانو تاسو فلسفه وپېژندله هیومنزم کې شاخونه پیژندلي که نه سیکولرزم پیژندلی دی لیبرلزم هم پیژندلو سوشلیزم کمونیزم مارکسیزم بل کوم یو کیپیټالیزم نور څه پکې وایي که نه هندویزم نه هندویزم خو د یورپ په ځان ده ایتیزم باندې خو تاسو کار کوئ که نه په دې فلسفه خو تاسو لګیاست دی تاسو د ایتیزم دپاره څه کوئ ځان تیاروئ د ایتیزم په اصولو دوی سره به بحث مباحثه زموږ مد مقابل کوم یو فلسفه د یورپ ایتیزم سره موږ څه یو امر څه خو نه
اول د مغربي دنیا ژوند پیژندل ضروری دي. د دې په باره کې وضاحت مخکې تاسو ته وشو چې د مغربي فکر فلسفي بنیاد دا هغه د هیومنزم فلسفه ده. بیا د هغې مختلف شاخونه دي. یو پکې ایتیزم دی. دا د هیومنزم د فلسفي تصور د خدای نه انکار کولو ته وارد وایي. هر ملحد او د هر هیومنست کېدای شي ملحد او دهري دا هیومنست کېدای شي مولوي صاحبانو. البته ګوره هر یو د هیومنزم فلسفه والا ګوره دا به دغه نوي دهري نوي د دې مطلب دا دی. بعضې د هیومنزم فلسفه والا پکې ډیسټ وي، بعضې پکې پر مثال متشکک وي لکه ډیزم والا چې وي، بعضې پکې داسې وي چې مذهبي وي. د هیومنزم فلسفه به وي هم مذهبي به وي. لکه سیکولرزم نظریه والا خلک دي، خو داسې دي مذهبي خلک دي. د یورپ دپاره درته یادوم د یورپ مذهبي خلک دي، خپل چرچ هم مني، بایبل هم مني او سیکولر نظریې لري او مذهب ځان له جدا شي. زه چرچ ته ځم خپل عبادت کوم او ځان له خو ټول پکې دهریان نه دي. په دې پوه شوي مولوي صاحبانو. او بعض پکې متشکک وي او حتی چې بعض هیومنست مذهبي هم وي. مثلا په دور حاضر کې تقریبا تمام عیسایان په حقیقت کې کرسچن هیومنزم دي. کرسچن هیومنزم دی مولوي صاحبانو. دا کرسچن دی مطلب مذهب سره تعلق ساتي. ټول پکې نه دي خو غالب پکې زیات څه دي دهریان دي او هغوی اوس د دهریت نه خپله باندې بېزاره دي. ځکه دا د سره کېدی نه شي یار چې ته د ژوند مقصد نه لرې، استاد یو ذهن کې څه نقشه نه او بس داسې ژوند تېروه لکه د ځناورو غونده کې. مجرد انسان په دنیا کې نشته دی. دا دهري چې دی دا هم د یو فلسفې خاوند دی، د یو نظریې خاوند دی. د خپل دهریانو دپاره دا څه کوي؟ دې دپاره جدوجهد کوي، دې سره چې څه ظلم وشي په دنیا کې دوی احتجاجونه کوي خو یو نظریې پسې روان دی که نه. دا دهري ځان ته وایي زه خدای نه منم. ته که خدای نه منې نو نور ډېر شیزونه منې، ته خپله فلسفه منې. دا دهریت خپله یو فلسفه ده که نه د مولوي صاحبانو. دریم د جلدی د الحاد تاریخي وجوهات کوم دي چې تفصیل سره به بیان کړل شي. څلورم د دې بنیادي وجې دي چې د کوم په وجه چې مغرب کې الحاد خور شو. د جدید الحاد او قدیم الحاد په منځ کې فرق. مولوي صاحبانو د جدید الحاد او قدیم الحاد په مابین کې فرقونه څه دي؟ د الحاد مفهوم او معنا مخکې تاسو ته مولوي صاحبانو بیان شوله چې مطلق مذهب نه انکار کولو ته وایي. دلته یو سوال دی چې جدید الحاد څه څیز دی؟ جواب جدید الحاد هم په خپله معنی کې یو الحاد دی، یعنی د الله تعالی د وجود نه انکار کولو ته وایي. لیکن د دې الحاد د هغه اولني الحاد سره فرق شته دی. صاحبانو فرقونه علما کرامو ذکر کړي دي چې د جدید الحاد او د قدیم الحاد په مابین کې فرقونه موجود دي. اول فرق د جدید الحاد د قدیم الحاد سره د اول زمانه دهریت او الحاد چې وو هغه انفرادي وو او د اجتماعي دی، یعنی هغه فتنه او انفرادي وو. د هغه ملحد به چې کوم اشکالات او اعتراضات او هغه په خاص معلوم باندې نه وو، یو نیم اعتراض به یې کولو او هغه منظم انداز وو. مولوي صاحبانو د جدید الحاد او د قدیم الحاد په مابین کې اول فرق دا دی چې قدیم الحاد څو غیر منظم وو، بس فرضي اشکالات رابل علماء کرام ول جوابات ورکول، فلسفه نه و، وروسته ورپسې سماجي قوتونه نه و، وروسته د ده نه بس فرضي اشکالات و، انفرادي و، غیر منظم انداز کې و. لیکن د کله نه چې جدید الحاد ایجاد شوی دی نو دی یو منظم صورت اختیار کړی دی. اوس د ملحدینو خپل ګروپونه جوړ شوي دي، باقاعده د دوی اجلاسونه کېږي، دوی یو ملت جوړ شوی دی چې کوم ځای کې دوی سره د څه زیاتي وشي نو ټول ملحدین ورپسې آواز اوچتوي او د هغې دپاره احتجاج کوي. دوی یو مذهب یو ملت او یو قام جوړ کړی شوي دي. دوی خپل یو قام یو مذهب یو ملت جوړ شو، یو نظریې خاوندان شو، دوی وایي دا ټول نظریې باطلې دي. دا کېدای شي په خپله باندې نظریې پسې روان دي او بیا وایي دا نه مذهب صحیح دی او نه دا فلسفې صحیح دي. دویم فرق د جدید الحاد د قدیم سره هغه دا کوم چې قدیم الحاد هغه په خاص فلسفه باندې مبني نه و، فرضي اشکالات او اعتراضات، او کوم چې جدید الحاد دی دا مبني په ساينس باندې دی. د دین وروسته چې کوم علوم دي هغه عقلي طور مضبوط دي او نن سبا د دې علومو دور دی، ټیکنالوژي دور دی. د دې علومو د وجې دا په زیاتېدو باندې یې عقلي دلیل دی او اکثر خلک د عقلي دلیل په وجه ګمراه کېږي او دا خطرناکه فتنه ده او د دې مقابله کول مشکل کار دی. علما کرامو ته پکار دي چې د دې ته توجه وکړي. دا د ده نه وروسته مادي قوتونه موجود دي. مادي قوتونو کې دا انټرنیټ سوشل میډیا ټول د دې لپاره دوی استعمالوي. څه کوي د خلکو ذهنونو کې شک او شبهات اچوي. دغه شانته کې د ساينس تجربات د دې په وجه باندې خلکو له مغالطه ورکوي، دوکه ورته ورکوي، حالانکه ساينس په خپله باندې خپل وجود نشي ثابتولی، بل تجربې ته وایي. تجربه کله کامیابي کله ناکامیږي. نن یو فلسفي یوه نظریه پیش کوي، لږ وخت پس به هغه نظریه ختمه شي، بله نظریه به پیش کړي. دا اوس مسلمه نظریه ده چې د رڼا د رفتار نه تیز څه نشته. رڼا څونه رفتار دی مولوي صاحبانو یو سیکنډ کې 1,86,000 میل 3 लाख کیلومتر شو سیکنډ کې. دا یو پړق سره دا یو سیکنډ کې
3,00,000 کیلومتر رفتار هر رڼا به عام وي ها هر رڼا به او دا د رڼا لکه کوم چې نفس رڼا ده بیا په رڼا کې اقسام دي لکه تاسو کوم دغه وکړو دې کې بیا اوس فلسفه او تحقیقونه وکړي چې د رڼا رفتار نه هم دوی داسې ذرات پیدا کړل اوس هغه فلسفه حالکه دا مسلمه شخصي خبره ده چې د رڼا د رفتار نه تیز نشو دا په مزه اوس په تحقیقونه روان دي هغوی باقاعده وایي چې بای موږ خپله باندې یو پېره نه شل پېره موږ ټرای وکړه داسې ذرات موږ دا کړو چې د یو ځای نه بل ځای ته لیږو د رڼا د رفتار نه دا تیز رسېدلي دي اوس ته سوچ وکړه نو مخکې فلسفه یو شان اوس به دا بدله شي نو دا ته په مذهب باندې به راوستل او مذهب سره پر مثال نو دا به صحیح نه د مولوي صاحبانو نو دنه وروسته د ټکنالوژي او د ساينس علوم دي دا مادي قوتونه دي نو خو زمونږ خلک ولې دهریان کېږي یو خو هغوی دهریان چې مذهب خود ساخته دی ما او تا کې چې دهریان کېږي دا غټه علمه ده چې هغه د خپل اسلام نه خبر مولوي صاحبانو د ساينس د ایجاداتو ته خو پکار دی چې ستا په ایمان کې څه شي زیادت راځي ستا په ایمان کې ستا نورم یقین محکم شي چې الله موجود دی دا هر څه کائنات پیدا کړی دي خو چې د ساينس د دن وروسته خو ډېر خلک به ګمراه کېږي هم د دې فلسفې په نو دویم فرق څه دی د جدید الحاد او د قدیم الحاد په مابین کې مولوي صاحبانو هغه چې دا ابردیش کالاتو او دا مولوي صاحبانو دا د ساينس په فلسفه باندې دا مبني ده دا فلسفه دا د الحاد او د ایتیزم دا فلسفه نو د دې په وجه باندې ډېر خلک څه کېږي د ساينس د مشاهداتو په وجه باندې دوی څه کوي د مذهب نه انکار کوي د جدید الحاد د پیدا کېدو وجوهات مولوي صاحبانو هغه څه دي درې څیزونه موږ ذکر کړي دي د جدید الحاد د پیدا کېدو درې وجوهات دي او د کلیسا اول د کلیسا ظلم او د هغې نه بغاوت د کلیسا څنګه ظلم مولوي صاحبانو تاسو ته تاریخ تیر شو مخکې وضاحت شو د مسلمانان څنګه ترقی یافته ولی مسلمانان موږ د اول ورځ نه موږ سيو اسلام چې راغلی دی نو د علم او د تعلیم څه کړی دی وضاحت کړی دی فرید طلب العلم فریضه علی کل مسلم او بل حدیث مبارک دی ترمذی شریف ذکر کړی دی وای کلمۃ ضالۃ الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن حيث ما وجدها فهو احق بها حدیث مبارک دی وای کلمت حکمت دا وای د مسلمان مؤمن وای میراث دی چرته چې دوه موندل لکه د اسلام وضاحت په خوانه موجود دی چې منګه د علم سره شوق لرونکي قوم یو منګ لپاره هدایتو کې دا بیان شوی دي د دوی څه مسله وا دوی خو د عیسی علی السلام نو کامل کتاب نو پاتې پادریانو په کې ځان نه لیکلو کو نو د پادریانو په دوی کې کامیابی وشي د خپل قوم سو کې ناخوانده وساتي د جهالت په تور تیارو کې وساتي وای د ځان صفای باندې کې وای خوشبو باندې استعمالي ناولې بغرزي ته چې سونه رهبانيت والے ته بخدای ته نزدې د دوی نظریه و د دې کوم زمانه پوري د 15مې شاوخوا پوري د 14مې پوري دوی دغه نظریه ساتله دوی بالکل په تیارو کې پراته نو کلیسا ظلم خلکو قتل چې بای مسلمانانو قتل به کنه اندلس کې سپین خو یورپ کې دي چې د مسلمانانو ترقی ته وګوره تعلیم یافته دي خزم تعلیم یافته دي دا فلمز د تاریخ عرب په نوم کتاب لیکل ما سره شته او بهترین کتاب د تاریخ د مسلمانانو راځي هغه ویل په اندلس کې مسلمانان دونه ترقی یافته دونه تعلیم یافته چې زنانو ځان له مکتبې لرلې اوس خو موږ د سړو مکتبې دي کنه زما خپل ما سره په څلور کتابونه به تاسو سره به درس خپل استعداد مطابق وای زنانو په خپل په کورونو کې مکتبې لري دا څه د علم خاوندانو موږ نو دوی ته به چې قتل نو دوی په سوچ کو چې تاسو ظالمانان زمو پادریان ظالمانان دي نو د دې ظلم نه داخله سو تنګو دویم چې په کیو مولوي زبانو دویم چې کله دوی د مذهب نه آزاد شو مارټن لوتر پکې تحریک شروع کو تحریک اصلاح په نوم باندې بھائی ته بایبل د تشریح او د علم مسله ور چاته اګدستا پکې څه کار دی مولوی صاحب پادری صاحب خپل چرچ کې کنه نو هغه بس چې کله دا فلسفه پکې رااله نو دلته فلسفي هم شول روره د کارل مارکس په فلسفه پیش کړل اشتراکیت والا او سرمایدار نظام غلط دی دا پیش کړل ډارون پکې خپل نظریه پیش کړ روره منګه څه شي منګه ارتقا شوی د منګ پیدا شوی نه یو دا اوس د بایبل او د عیسایانو د نظریې نه خلاف ده هغه وجلو کو چرته په دې باندې به حاوی شوی دارونه په دې شوټ کولو چې بای څنګه ته وایي چې موږ د شادوګانو د بنمان د تر ځامنی اوس په بیا تاسو خان دی نو دا نظریه پکې پیدا شو دا فلسفه پکې پیدا شو آینشتاین پکې پیدا شو دا فلسفه سره دهریانو نو چې کله هغه ته د دهری سړي کتابونه وې اټومیټیکلی بس تاسو نه خواوي نو د دې په وجه باندې دویم سبب پکې داو امر څه باندې عبارت دی دویم د ساينس د علومو ترقی دریم د مغربي قوم په ژوند کې د فلسفو رواج کېدل د جدید الحاد پیدایش د مغرب نه شوی دی او
اوله وجه چې کومه وجه د هغه اوله د وجه کلیسا اوله وجه موږ وروسته ذکر کړی دا مې ذکر کړل ما کمپیوټر کې ذکر کړل اوله وجه د الحاد هغه د کلیسا ظلم او جبر اوله وجه د الحاد دا ویو دا عبارت ټول ویو دا عبارت اهم عبارت دی او دا برنه عبارت ویو اول چې کوم وجه د هغه د کلیسا ظلم او د هغې نه بغاوت دی په مغرب کې د عیسایت ډیر په زور او شور سره حکمرانی و حکمران به هم د پادری تابع و د پادری د مرضی نه خلاف به ایستنه شو کوله عیسائی مذهب چې وو هغه په خپل اصلي شکل کې نه و پاتې شوی هغه کې پادریانو عیسایانو د ځان قوانین جوړ کړي وو په ظاهر خو آسماني مذهب لیکن په حقیقت کې دا اوس یو زمینی مذهب جوړ شوی وو خلکو د ځان نه جوړ کړي او انسان چې کوم سیز هم جوړ کړي هغه د ټول انسانانو د ټول زمانو د لپاره مفید دی دا ډېر هم خبره ده ګوره انسان چې جوړ کړي دا د ټول انسانانو لپاره او د ټول زمانو لپاره ګوره مفید نه وي نن خو تا یو فلسفه ایجاد کړله تا د لپاره به مفید او د معاشرې لپاره پر روان وخت هغه فلسفه نه مني لیکن ګوره قران کریم دا د وحی په ذریعہ نازل شوی دی د یو حکم من هم څوک نه تنګي جو د ټولو لپاره مفید دي کاغه انګريزان دي کاغه د یورپ خلک دي مطلب په مو کاغه د ایشیا خلک دي کاغه د افریقا خلک دي کاغه د امریکا خلک دي کاغه د دنیا په کوم ځای کې چې موسیقي د اسلام احکامات باغه د لپاره سوي د خیر او د برکت په یو د پیدې ورته وي دا خود ساخته مذهب او نوم یې ورته عیسایت خو کوم چې د اصل عیسایت نه مختلف او په هغه کې غیر فطری پابندیاں موجود وي نو خلک د مذهب نه بیزار شول اول تحریک یې شروع کړو د اسلام مذهب په نوم او دا تحریک ماټلو تر شروع کړو او دا یې د دې لپاره شروع کړو چې خلک د پادری د ظلم نه ازادي حاصل کړي په دې کې دوی د مذهب نه انکار ونه کړو او بلکې دوی ویل چې د بایبل تشریح د هر سړي حق دی چې ځان اول د پادریانو په قبضه کې ورو دوی څه ویلي بای بس موږ له دونه حق راکړي چې موږ د مذهب تشریح وکړو د مذهب باندې په خپل ځان پویګو پادری له ضرورت نشته مارټن لوتر سلی اعتراضونه کړي او دای ورته د کلیسا په دروازه باندې جوړ کړي او د وخت حکمرانانو هم د دې تحریک ملګرتیا وکړه ځکه هغه هم د پادری نه زبانو حکمرانانو هم د دوی د انډرلاند یو کنه پوپ سره ټول پاور پوپ سره به د دوی ټول پاور پادری سره حکمران هم سره شو کولای چې پادری به دستخط نه وکړي نو حکمرانان هم د دې تحریکونو سره څه شو جوړاو شو ور سره یو ځای شو ته چاله لري کدا پادریان د من نو باسي دا خود ساخته مذهب موږ باندې الله ګړه دي د دنیا مشاهدات منګور و او د دې خلاف دی مذهب کې ځان نه خبرې لیکلې دي غیر فطری پابندیاں پکې دي نو مذهب نه د څه شو جدا شو نو معاشره د پادریانو قید نه آزاد شو عوام د کلیسا بایبل او پادرین لري شول دیو په مذهب د الہاد په پیتنه کې اخته زبانو اوله وجه بدل یاد دي چې بدل یاد لګي څنګه چې تاسو سورته فاتحه یاد لرئ ضروري ده ګوره چې ته تحریف ته ته پته ولګي چې اوله وجه سوا د نوې الہاد د جدید الہاد د شروع کېدونو د کلیسا ظلم غټه خبره بیان ده څه کلیسا ظلم جبر دا ګوره دا چې په دې باندې دومره پوره درې هفته کې بیان کیږي او خپل سبق به دې پوښ عوام باندې خپل سبق پوښ کیدا اوله وجه د الہاد هغه د کلیسا ظلم او جبر اوله وجه د الہاد دا وشو اوس دا خبره یاد ساتئ چې په مغرب کې کله د کلیسا باچي و نو د دوی دا دور چې دا خراب او تاریخه زمانہ و ولی منګا وخت ترقی یافته دوی څو وړاندې پراته چې سړی به تعلیم قوم هیڅ کله ترقی نشي کولای به تعلیم قوم ترقی نشي کولای موږ چې ترقی کړو د تعلیم په برکت هم کړو ولې د یونان فلسفه چا منتقل کړي و عربی ته دا ګوره زمنګ مشرانو کړي و دا انګريزانو نه دا کړي دا فلسفه زمنګ مشران د علم دوست خاوندانو علم سره مینه و نو هغه پر مثال چې دا موږ منتقل کړل نو موږ ترقی وکړه دوی تیار کې پراتو نو دا غزين عبارت یو به وضاحت او چې کله دوی د کلیسا نه آزاد شول نو د دنیا په لحاظ ترقی وکړه ترقی وکړه د اجازه نو د هغوی نوی نسلونو دا ویل چې مذهب د ترقی په لاره کې خنډ او رکاوټ دی دلته صبر لګو بوله زبانو کله چې دوی د دنیا په لحاظ مو ترقی وکړه نو هغه نوی نسل څه وایي چې بھائی مذهب لري کا خپل تاریخ ته چې ګوري چې بھائی زمونږ مخکې څنګه ژوند او څنګه ژوند نو دوی څه وایي مذهب د ترقی د لارې خنډ دا خبره اوستا مسلمانان دا سیکولر نظریه والا خلک دلته کوي وای دا مذهب او دا مدرسه وای موږ له مدرسې یو ډاکټر را نکو وای کنه وای موږ له مدرسې یو ساينسدان را نکو موږ ورته وای موږ په مدرسه کې موږ ساينس او ډاکټري موږ چاته نه خو موږ له قال الله او قال رسول هو دا غي لپاره خپل دغه دي جامعات دی د دې لپاره خپل جامعات نو دوی مذهب څه کوي د لارې خنډ دا خبره ده دوی غلطه او نن سبا دلته هم داسې خبرې کیږي چې مذهب د ترقی په لاره کې رکاوټ جوړ شوی دی چیرته د عیسایانو د خود ساخته دین او چیرته د اسلام پاک دین اسلام دین عیسایانو سره بولې زبانو
د عیسایانو سره د سره د ژوند تیرولو اصول نشته. کور کې به څنګه ژوند تیری؟ عیسی علیه السلام څنګه ژوند تیر کړی؟ واده کړی دی؟ نه دی کړی. عیسی علیه السلام موږ په کومه طریقه کړی دی؟ عیسی علیه السلام عبادت په کومه طریقه کړی دی؟ نشته. بایبل ټول مالټ پلټ کړی دی. صرف یو څو قوانین دی پکې: زنا مه کوه، قتل مه کوه، د ګاونډي خیال ساته. دغه یو څو خبرې پکې دي. لیکن دا نشته چې ته به وده کېږي څنګه، ته به پاڅېږي څنګه، ته به معاشره کې څنګه ژوند تېرې، ته به استاد سره څنګه ژوند تېرې، ته به کور کې څنګه ژوند تېرې. یو داسې دغه ورسره نشته. تر دې پورې لیکلي دي پولس چې دی، پولس دا د موسی د عیسی علیه السلام غټ دشمن و. دا به د عیسی علیه السلام حوارین ډېر سخت ټکول. بیا اخره کې دا داسې شو چې د ځان عبدالله بن سبا یهودي چې موږ کې رادننه شوی، دا هم دغه نظریه ښکوله کړه. بیا به د پرچار کو. دا خپله باندې لیکي پطرس او یوحنا دا د عیسی علیه السلام شاګردان دي، د ده په باره کې لیکي. وایي هغوی نه په شریعت پوهېدل او نه د دین نه خبرو. نو چې بیا د دوی دغه نظریه وه چې د عیسی علیه السلام شاګردان د عیسی علیه السلام د دین نه نو خبر، د هغه د شریعت نه نو خبر، نو وروسته بیا نور څه خبر شي. چا چې کتابونه نقل کړي، مطلب به دا دی زمونږ دین چې دی زمونږ کامل دین دی، هغه چې دی خود ساخته دین و. د اسلام نه علاوه په دنیا کې کامل او محکم دین چې د کې د دنیا ټول اصول موجود دي، د ژوند تېرولو دا په یو مذهب کې نشته. او که کوم هغه کې موجوده وي هغه پکې اکثر غیر فطري وي. تر دې پورې هغوی کې خو دا هم لیکلي دي، په یهودیت کې دا هم لیکلي چې یو سړي ښځې له طلاق ورکړو او د بل چا سره نکاح وکړه، دا به داسې شو لکه چې زنا کوي. ته سوچ وکړه څومره سختي ده پکې. کامل هم نه دی. او اسلام الحمدلله کامل دین دی. دوی اسلام په خود ساخته عیسایت باندې قیاس کوي. داسې ویل پکار دی چې عیسایي خود ساخته مذهب د ترقۍ دپاره رکاوټ دی. اوس دا په اسلام قیاس کول ډېر لوی ظلم دی، ځکه د اسلام قوانین الله رب العزت په خپله مغوره کړي دي. کله خو اندلس یعنی موجوده سپین هم د مسلمانانو په لاره کې و چې ټول په لاس کې و، چې زمونږ په قبضه او قدرت کې و، زمونږ په حکمراني و. مولوي صاحبانو ټول مغرب ته رڼا حاصلوله، هلته د اسلام حکمراني وه. نو دا خبرې چې کوي خلک، کومې خبرې چې مذهب نه، چې مذهب د ترقۍ په لاره کې خنډ او رکاوټ دی. نو دا خلک کوي چې کوم د مغرب نه متاثره دي، د هغوی په جامعاتو کې څه کوي؟ سبق وایي، بیا ځان ته پړه لیک کوي، او مولوي صاحب ته او دلته چې مسلمانانو ته څه وایي؟ جاهلان وایي. بیا داسې ده که نه ده؟ ولې د انګریزي یو دوه درې الفاظ یې زده کړي وي او بس بیا دغه وایي چې زه غټ تعلیم یافته یم، په ولاړه خوراک کوي، په ولاړه باندې. نو حالانکه د انسان د فطرت، انساني فطراتونه هم دوی سوي د خلاف ژوند تېروي. مولوي صاحبانو دویمه وجه چې وه مخکې زه شابه دا سبق دا خو نیمه کې، دا خو سبق چې نیمه کې پاتې کېږي، دا خو سبق اعتراضات به ګوره ډېر زیات دي. نو مولوي صاحبانو نو ګوره